کې الله فرمایل واتو حقه یوم حصاده تاسو حق ورکړئ د دې په ورځ دا لو چې کله ته د دې لو کې دا کټکې نو د دې میوو او د دې فصل هغه حق ورکړئ. نو د زکات یو څو مسائل دلته ذکر کړي. یو مسله د زکات دا ده چې زکات دا په مسلمان باندې لازم دی کله چې مسلمان د سره کمال دی دا ست ورسی نصاب ته ورسی. اوس دا خبرم پیژندل لازم دی چې زکات کله فرض شوی دی. نو بعضی علما فرمایي زکات په دویم کال د هجرت باندې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت وکړو نو زکات څه شو فرض شو. او بعضی علما فرمایي نه چې زکات په مکه مکرمه کې د هغه اجمالی احکامات راغلي او تفصیلی احکامات دا د زکات په مدینه منوره کې راغلل. یعنی دا معنا چې دا مقرر شو چې په ځمکه کې به څومره عشر وي، دغه رنګې دا مقرر شو چې په پیسو کې به څومره زکات وي. نو دا پیژندل لازم دي چې مثلا د چا سره ګډې بیزې دي نو په صلیحتو ګډو بیزو کې یو ګډه بیزه ده. دغه رنګې د چا سره غواګانې دي په 10 غواګانو کې چې کوم دی یو څه یو غوا هغه په زکات کې ده. دغه رنګې چا سره 15 اوخان دي نو په 15 اوخانو کې چې کوم دی یو ګډه بیزه دا په زکات کې ورکړل کېږي. دا نصاب چې کوم دی په کوم ځای کې مقرر شو دا تفصیلات دا په مدینه منوره کې رااله. بعضې خلک کاروبارونه کوي او تجارتونه کوي دکانونه د هغوی دپاره هم زکات دی خو هغې دپاره هم څه مسایل دي هغه زده کول پکار دي. دکاندار دپاره دا لازم دی چې کله دی زکات وباسي نو دی به دا کم څیزونه چې د ده سره دي دی به دا ټول شماري او د هغې دپاره به ریټ مقرروي. هغه به شماري او د هغې دپاره به ریټ مقرروي او کم ریټ هغه ریټ په مقرروي چې کم د خرڅ دپاره مقرر کړي. یو خو یې د راوړلو دی مثلا د بازار نه راوړی دی په 10 روپۍ او دلته چې دی خرڅوي په 15 روپۍ نو د 15 روپو ریټ په وله مقرري او د هغې موافق به څه ورکوي زکات ورکوي. بله مسله دا ده چې دکاندار صاحب به په ده باندې په شوکیسونو په ارمارو باندې زکات نشته یا بل کاروباري سړی دی او د ده سره کم آلات دي نو په آلاتو باندې زکات نشته بلکې چې د دې نه کم آمدني راځي په آمدنۍ کې به چې کوم دی څه ورکوي دا زکات ورکوي. او د زکات دپاره شرط دا دی حولانې حول چې کال پې تیر شي نو چې کال پې تیر شو بیا په ده باندې زکات تیرول او ورکول لازم دی. یو حدیث مبارک دی نبی علیہ السلام فرمایي د خپلو اموالو حفاظت په زکات سره وکړئ یعنی خپل مال په زکات سره محفوظ کړئ. او نبی علیہ السلام فرمایل خپلې بلاګانې په صدقو ورکولو سره دفع کړئ. او نبی علیہ السلام فرمایل خپل ځان ته نفع حاصل کړئ په دعا سره د خلکو نه دعا د مور پلار د مشرانو د اساتذه کرامو د دې دعا اخیستل دا تا ته نفع درکوي. یو یهودي هغه دا حدیث واورېدو نو هغه چې کوم دی وی کا زه په دې حدیث باندې مې تجربه کوم که دا صحیح و زه به ایمان راوړم که صحیح نه و نو نعوذ بالله د نبی علیہ السلام د قتل اراده یې وکړه. دې د کوره راووتلو په لار کې ورته خط میلاو شو چې د کم وکیل مقرر کړو د خپل مال دپاره کم سړی لیږلی چې هغه زما دا مال خرڅ کړي واخلي نو ده ورته خط راولېږو چې ستا کم مال زما سره و ډاکوان مخې ته راوتي دي او قافلې رانیولي ده مال دې لوټ کړي. نو دې دا خط چې کله ولیدو نو ده د نبي علیه الصلاة والسلام نعوذ بالله دغه د قتل اراده وکړله. بیا چې کله دې د ارادې دپاره راوتلو دوباره بیا ورته خط میلاو شو او دا ورته وویلی شو چې هغه ټول قافلې وله ونیولی شو خو زه زما چې کوم دی اسخپه هغه ته څه نقصان رسېدلو په دې وجه باندې زما مال محفوظ کړی شو. دی فورا نبی علیه الصلاة والسلام ته رالی او ایمان یې راوړو. دا معلومیږي د دې نه که مو ته خپل مال محفوظ کوو د هغې دپاره به چې کوم دی څه کوو زکات خامخا ورکوو. الله جل شانه د عمل کولو توفیق